ښځه زما رور واغشته او زه یې پرېښودم. وګوره قرآن لکونه تفاسیر په قرآن لیکلی شوي دي. قرآن کې الله چې جمله وفرمایله وي یوم یفر المرء من اخیه راغلی. مور پلار یې نه دي یاد کړی، رور یې د ټولو نه اول یاد کړی. معاشره کې چې انسان کمزور شي عموما د ټولو نه اول رور ته ودرېږي، نو الله وایي د قیامت په سبا د ټولو نه اول به ته رور ته ودرېږي. داسې مکرمه رشته ده. نن ته په رور باندې الزامونه نه لګې. د خپلې ښځې دپاره د رور پرې نه ښو د محترمو، د چند روپو دپاره د رور پرې نه ښو د محترمو، د چند حصې دپاره د رور پرې نه ښو. په کور کې مې ورسره حصه وه، یو انچی رانه سیوالي. یاره چې په دې مې څنګه به ته زما نه یو انچی سیوا والي، ته راشه زما دې ځای له. محترم ورورولي په دې باندې برباده نه شو، په جیداد او په مال. یاره چې زما زوی راپاڅېد او د ده زوی و، یاره چې زما ماشوم زوی نه تتوڼه ایسته، بس کور جدا کا، ته به روزانه زما بچي وې. په دې باندې کورونه برباد نه شو، ورورولي جدا نه شو. محترم یاره چې زما زوی وي، زما زوی له ګزارونه ورکوي، زما زوی ته سپک ګوري، زما اولاد د لاس کې څه، په دې باندې رونه بیل نه شو. محترم دا ستاسو د پښتنو معاشره وایم. قاطع رحم الله چې رشته دې قطع کړې ده نه دې بخم. الله وي نه دې بخم. مخامخ ډایرکټ تاسو ته یو جمله ویم ناشنا چې تاسو ته وایم لږ غوندې زر ایماني چې تاسو ته وایم چې نه بخم هغه افراد چې رشته قطع کړي یو مور او پلار یې خفه کړي یو شرابي، ستاسو زړه به څومره دردېږي. محترمو نو الله وي دا ډایرکټ زه وایم نه بخم. تاسو ته وایم چې دا څلور افراد ما اوه مدمن خمر شرابي، نمبر 2 وعاق لوالدین او نمبر 3 قاطع رحم رشته دې قطع کړي نه دې بخم. نمبر 4 وشاحن هغه انسان چې په زړه کې د حسد دا ګټې ګرځي، زړه د حسد په تور باندې توري. الله وي حسدګر مې ډېر بدي شي، په حسد خو ما شیطان د اسمان نظمه کې تر وغورځو، لعین او مردود مې ته جوړ کړ. نو تا سره به څه کومه؟ توجه شته؟ توجه شته؟ نو څلور افراد دا چې حسدګر دی پکې. محترمو حسدګر الله وي نه بخم دا څلور. وګورئ که په دا څلورو کې څوکي ځان ترېنه وباسئ. محترم اخیری مبارک شپې دي، 2 یا 3 ورځې پاتې دي، په شمار ټیټ عبادات وکړئ. محترمو الله رضا کې. محترمو داسې نه د اخیری جمله ویم دعا کوو، داسې نه ده چې جبریل راشي او منبر باندې زما محبوب یو قدم ږدي او برخیږي او آمین 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 وی صحابو تپوسو که د الله رسول څه مسله دا مسله تاسو ډېره یاد دهانۍ دپاره یم، ډېره تاسو د مولیانو نه اورئ. څه چلو د الله رسول څه چلو چې نبي علیه السلام مبارک وي جبریل الله د اسمان نه راولېږي. څوک یې راولېږي؟ جبریل. څه دپاره راغی؟ وی ما ته وویې محبوبه یو پکې درته ویم نور تاسو ته پته، محبوبه ستا په امت چې رمضان راشي، ستا په امت چې رمضان راشي او په دې رمضان کې ستا د امتی په الله ځان اونه بخي، نو محبوب خدای دې هلاک کی. نو جبریل دعا کړي او زما د محبوب د شیرین زبان نه په آمین اوته، نو زما محبوب آمین. ستاسو څه خیال دی دا دعا به نه قبلیږي؟ یو سید الملائکه باندې یادېږي چې دعا یې کوله، او یو په سید الانبیا باندې یادېږي چې آمین یې کو. نو چې دعا څوک کوي چې په سید الملائکه یادي او آمین په امام الانبیا باندې یادېږي، سم خیال دی دا دعا به نه قبلیږي. محترمو کم انسان باندې ستا امتی باندې رمضان راغی او په الله یې ځان ونه بخه. محترمو په دا 2 شپو کې وجاړه، خدای ته وجاړه وی خدای بل در مې نشته، قسم دی وجاړه الله ته وجاړه وی خدای بل نه وینم در. او دا 2 ورځې دي خدای د نبی علیه السلام په خیرو کې را نشم، قسم دی د جبریل په خیرو کې را نشم، کني ټکانه مې ډایرکټ جهنم دی. محترم رب نه امید کوم الله ډیر غفور الرحیم دی. په اخیری د رمضان چې په صبحی باندې اختری او شپې له رمضان ختم شه. محترم الله وی تمام امت محمدیه مې د جهنم نه آزاد کړه. الحمدلله وای الحمدلله. خدا سلور نه دا سلور چې مې کوم وې د دې نه ځان وساتئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چی سوی دی اور د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. الله اول په مال بیا په خدای دی له عمل کولو توفیق راز نصیب کی. خدای د رمضان مبارک او معزز او معظم میاشت خدای دې کې مغفرت نصیب کی.
الله دې کې خدای مغفرت نصیب کړي. داسې اونه شي چې رمضان نه باندې تیر شي خدای مونږ ذلیل او جهنمیان او ازاریان خدای پاتې شو. خدای دې کې مغفرت او بخشش نصیب کړي. الله تمام ګناونه د بلوغت نم چې تر اوسه پورې څومره کړي دي خدای د عفو قلم په باندې راخکې. الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله مونږ ډېر عاجزان یو خدای که زړونو کې څه قسم شرعي حاجات خدای د خپل در نه پوره کړي. الله که زړونو کې څه قسم شرعي حاجات د خپل در نه پوره کړي. که څوک قرضداري د مجلس کې خدای د قرض د عذاب نه وساتي. الله که د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ور نصیب کړي. الله که د چا بیبیان نه صالحه او طیبه بیبیان خدای ور نصیب کړي. که څوک بیماران کورونو کې اسپیټالونو کې او په دا مجلس کې ناشتي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. جان علم اجي صاحب کوم اجي صاحب د شیران کې جان زمون مقتدی وفات شوی دی. دعا ورته الله دې مغفرت نصیب کړي. څومره مرحومین که زمون مقتدیان دي او که غیر مقتدیان دي مونږ سره زندگی وو کنه خدایا زمون نه مخکې زمون د دین مخکې مونږ سره وابستګي او اوس تاسو سره وابستګي ده. خدایا قبرونه منور کړي. الله بخشش وکړي. په جنتونو کې ورته اعلی مقام ور نصیب کړي. ژوندو ته خدای ډیر خیر پیښ کړي. الله د حلال رزق تنظیم هم وکړي. د حرامونو هم وساتي. په وخت ځن قدرم دا پاک او طیبه کلمه په جبه جاری او ساری کې شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله